السلام علیکم مفتی صاحب د خلکو زیات تر کمنټس دا وی کنه چې په کم کور باندې داسې جادو کیږي د دې د ختمولو چې کم اثرات وي د دې لپاره داسې وظایف شته. وعلیکم السلام. ډیر اهم تاسو کو نن سبا دا مسایل ډیر زیات دي او جادوان نن سبا زیات کیږي په هر کور کې دغه مسلې په هر کور کې د خلکو روزګار هم نن سبا خراب دي. کومو کور جادو په وجه باندې روزګار خرابېږي. دویمه خبره دا چې جادو کم کور کې اوسه هغه کور کې هغه اتفاق ختميږي، په هغه کور کې به برکتی راځي، په هغه کور کې جنگ جګړه ډېر زیاتې وي. چې سړی د کور نه کور ته راځي نشي، بهر نه راشي، بهر به انسان بالکل فرش کور ته راځي نشي، د بدن کې به سستی راځي نشي، بدن کې به سستی راشي، بلکې دا چې په دا ودی زماندې بوج غون راځي او غصه ورځي. که څوک سم خبره کوي دله به غصه ورځي، بل چې د کور ته راځي نشي به کم کور کې جادو او جنات وسر وي. دی به دا په خې چې وځي او ځکه ګډ کې پروت ما سره څوک خبرې نه کوي، ځان نه پروت امتیاره کې دی پروت ما دا جادو علامات کې بدن کې سستی وسره هم راتلی شي. نو دې لپاره چې کور کې اتفاق هم راشي او کور کې برکت هم وي او کور کې د مور پلار بچي خبره هم مني په خپل منځ کې هغه ارسه ټیک وي. نو دې لپاره سورې کوثر وظیفه بهترین او زبردست وظیفه ده. الحمدلله قرآن مجید ورکوټي صورت ته خو فائدې ډېر زیات فائدہ ده. کم کس دا بکور کې 129 بار وایي، 129 بار دا بکور کې خلاص کار کی ادارنګ اولاد کی مال اولاد کی هر څه کې به الله تعالی برکت اچي. او بل اصل فائدہ چې خځه خاون په مس کې محبت هم زیاتېږي وسره. بل فائدہ چې بکم کور کې جادو مادو اثرات بیا او سره هم ختميږي. نو کوم ملګری داسې وي کوم خويند داسې وي چې کور کې وړاږي یا داسې نور څه کوي، نو سورې کوثر ورد کوي او دغه نه پخلی مخلي کوي، هغه ورد کوي سورې کوثر او دغه وظیفه دی کوي نیت کې بګدا کې زم کور کې خیر او برکت راشي او اثرات ختم شي. بهترین او مجربه وظیفه اول او اخر ته 11 بار درود شریف وایي او دا په خلاص کا سونه باندې هم د مول شي او په باندې هم د مول شي په ټول کورس کې ان شاء الله ثواب پیدا ضرور ټول کور ته ملایږي.